ایصال ثواب دا ته ویل کېږي چې ته یو نیک عمل وکړې بیا رب ته دعا وکړې چې خدای دغه عمل چې ما کړی ده نفلي عمل وي فرض خو تا خپل لازم د خپل فرض به ادا کړې نفلي عمل متعلق لره به دعا وکړې چې خدای زما دغه عمل د نیکۍ چې کوم دا پلان ته ثواب ورسوي یا یو ته یا ډېرو خلکو ته چاته مزدوري حواله کړې دا کې اختلاف دی چې کوم یو بدني عبادت ده انسان لکه مونځ ده یو روزه ده روزه هم بدني عبادت ده هغه د بل په ځای ته نشي کولای دا بیا دوه نومونه ده یو نیابتن یعنی زه د بل په ځای مونځ کولای سم یا د چا په ځای بل څوک مونځ کولای شي خلاصېدای شي نه نیابتن نشي یا یو څوک د بل په ځای روزه نیولای شي دوه روایت نه کړي دوه حدیث خو چا چې نقل کړي دي هغه کې یو حضرت عائشہ ده یو ابن عباس راوړل چې هو روزه څوک د بل په ځای نیولای شي نبی اسلام اجازه ورکړي علما دا خبره لیکي چې بیا حضرت عائشہ او د ابن عباس خپل فتوا دغه خلاف خپل فتوا نو هغه باس کې چې دا دوه روایت هم نقل دي صحیح کتابو کې هم نقل دي او بیا د دې دوه فتوا دغه خلاف دغه معنا دا د شپاول کې دا گنجائش وو بعد کې دا گنجائش ختم شوی ده چې بدني عبادت چې کوم دا لکه روزه او منځ دا ته د بل په ځای نه شي کولای خو یو ایصال ثواب دشته نفلي عبادت وکي بل چاته لږه نفل وکي ثواب بل تاواله کوي نفلي روزي ونسي خیرات وکي زکات خو به تخپل د ځان ادا کوي نفلي عبادت ست کوي او ثواب بل تاواله کوي پډي روادي سبحان دا ثابت ده چې ته د حج متعلق نبی اسلام چاته اجازه ورکړي ده چې تمور پر طرفه یو چاله طرفه حج کولای شي هغه اجنه ده کړي وسینو یاتي دغه د خیر د پاره ورته کې ته حج کولای شي مور پلار نه دي ژوند نه ژوندای شي هغه د پاره خو باش ته پخپل شي الا کدونی معذور وو چې د بیا گنجائش د جوړېدو گنجائش هم نه وو بیا امید نه وي ورته چې دا بیرته بیا په شو خپل تلای شي خپل د تګ امید ورته وو خو انتظار دی که جوړ سو هغه د لار به جوړ بسی کنه سو جوړ بیا به بل پسی وکی دوم دا چې آیا دا بیا باسته چې هغه هم دا مشوره کوي یا چاته ویلی چې زما په ځای باندې بیا حج وکړه دا باس راځي چې یاره کې ویلی وکینو ویلی خو که چا مور پلار قریبانو ته چا ته حج کاو عمره کوله نه پلی پسی بخشل ذکر پسی بخشل خیرات پسی کاو او دعا یې رب ته وکړه نو الله جل شانه هغه ته ثواب ورسوي خو هغه سړی ته چې تا والا کې هغه مجرم نو هغه د خدای په سزا کې گرفتار نو هغه نیک سړی او مؤمن او ایمان باندې تللی او ایمان یو عمل به کمزوري ایمان خو استا نو ته دعا پسې وکې خدای ته امید ستا رب ته امید ستا چې الله هغه ته ثواب ورسوي دې ته ایصال ثواب دا پر یقیني خبره نه ده چې لږ شک وتلګي نو خداغه خوشه ده چې اته چاته والا کې داغه سرکار خوشه ده ځکه سرکار په پټو پښکارا خبر ده کاغه دغه مستحق خدای سرکار کې چې دا ستا خیر او ثواب ورسي نو خو به رسي کاغه نو مستحق داغه په نقطه نظر نو تا ته بدله درکې د خپل نیک نیتی تا ته خو مزدوري درکې خو هغه ته بیا دغه خوشه دغه وای تر ما قرآن کې یو ځای راځي چې مهربان خو ان یکون غنیا او فقیرا ان یکون غنیا او فقیرا الله اولا بهما کمالدار وی کنادار وی کشوی ک کمزوري وی زی تر تاسو خیر خوایم زی تاسو تر ما خیر خوا ما جوړی زاست ما او تا یو معمولی رشتہ ور سره اغم دا خدای په کې راچولې د سیز ما او تام درد چا سره وی دا چاله مور سره هم درد وی دا چا سین باندې د چا سرکار خدای سرکار دغه وجنه مالک وای تر ما د چا خیر خوا ما جوړی زاست او بیا وای فلا تتبعوا الهوى خواهشات او بندگی مکوا تر ما خیر خوا ما جوړی ته د خواهش بندگی کې زی پاکت خبرم او مالک وای یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ما تی پوشیده شانم ښکار دي ما تی ښکار شانم ښکار دي تا ته علم نست ما او بندگان زره لکه کوم مستحق وو خو زی هغه ته ماجر ور کوم تا ته هم در کوم
که هغه مستحق نه و تا ته اجر درکوم ما او خپل بنده سره